السلام علیکم عزتمن نننۍ معلومات زه تاسو ته د جهانګیر په باره کې درکوم. ډېر مینوال همدا کار غوښتنه کوي چې جهانګیر خان په دوبۍ کې څومره غلط ځایونه دي د فحاشي اډې دي. عزتمن تاسو غواړئ چې پوه شئ زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب پاکې او ساده ټلۍ نشان ووهئ چې خاله یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمن د پاکستان مشهور اداکار جهانګیر خان د صداغه په باره کې ټوله کیسه څه شروع کوم ځکه چې موږ خپل مینوانو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې د جهانګیر خان په دوبۍ کې څومره د فحاشي اډې دي. ډېر مینوالو پکې دغه غوښتنه کړې ده چې د جهانګیر خان څو ښځې دي او دسه په دغه فحاشي اډه کې ټولې څو جینکۍ دي. ټول معلومات به موږ تاسو له په دې ویډیو کې ده. موږ ویډیو د څه تر اخره پورې وګورئ، سکیپ یې نه کړئ. عزتمنو د پاکستان مشهور اداکار جهانګیر خان چې د خپلې دوه ښځې دي، یوه ښځه یې پنجابۍ ده او یوه یې پښتنه ده. لومړنۍ ښځه د خپلو رشتهدارو کې کړې ده او پښتنه ده. د هغې نه د ده درې زامن او یوه لور ده او د پنجابۍ ښځې نه یې یو زوی او یوه لور ده، یعنې د دغې ښځې نه یې دوه بچي دي. خپله زندګي ټوله په دوبۍ کې کړې ده. کله چې ډرامو او فلمونو کې کار کوي پاکستان ته راشي نو هغه خپل شوټینګ وکړي او واپس دوبۍ ته ځي. خو دا خبره دروغ ده چې د ده په دوبۍ کې یعنې دغه شانتې د فحاشي اډې دي. هغه خپله دغه شانتې د فحاشو اډو غټ خلاف دی، دغه شانتې کارونه کوي. دلته کې په خپل پروګرامونه کوي. ځکه عزتمنو چې دا په دوبۍ کې هلته کې خپله سټوډیو کې کار کوي. جهانګیر خان سره زموږ خپله خبره شوې دي او ویلي دي چې یعنې زه داسې نور څه کار نه لرم، خو زما عمده بس دا کار مې زده دی او دا کار کوم، خو داسې فحاشي اډې نه چلوم او نه ښځې چلوم. نه سره باري ښځې شته، ځکه چې موږ نه ډېره خپلو مینوالو غوښتنه کړې وه چې ده سره یعنې د فحاشي اډه کې څومره ښځې دي. نو ده خپلې خبرې ټولې شریکې کړې، وایي چې ما سره یعنې څه جینکۍ نشته، ما سره خپلې دوه ښځې دي، یوه ښځه راسره دلته کې ده او یوه په پاکستان کې ده. چې عزتمنو هغه یوه ښځه پښتنه ده او هغې ویلې چې زه د سره دوبۍ ته نه ځم، هغه دلته په پاکستان کې اوسېږي او پنجابۍ ورسره خوشحاله ده او هغه ورسره په دوبۍ کې زندګي کوي. نو تاسې څه خبره نشته ده چې جهانګیر خان یا فحاشي کارونه کوي او یا فحاشي اډو کې کارونه کوي. نه، هغه وایي چې زه خپل فلمونو او ډرامو کې کار کوم او الحمدلله په دې باندې زما ښه ټیم تېرېږي او ښه ګزاره مې پرې کېږي. کله ناکله د جمعې شپې باندې د پروګرامونو ته وځم، داسې نه ځم خلک راته اپره کې نو ورشم. عزتمن دا خبره مې سره ځکه شریکوله چې موږ نه مې ډېر خپلو مینوالو دغه غوښتنه کړې وه د جهانګیر خان په اړه باندې راته پوره معلومات راکړه. هغه غوښتل مې چې تاسو ته زه یوه ویډیو سازه کړم د جهانګیر خان په باره کې تاسو سره شریکه کړم. جهانګیر خان یو ښه عزت والا سړی دی، همیشه یې د پاکستان ښه ویلي دي. ځکه هغه وایي چې زه پاکستانی یم او پاکستان کې هر ټیم ضرورت شو او زه به پرې خپل سر ورکړو. عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې خیر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.